افغانان دي قدرمندو د قرآن عظیم الشان یو ورکړې صورت دی سورۃ الملک تبارک الذی من یهدیږي چې څوک هغې باندې دوام ساتي هغه شپه د هغې تلاوت فرمایي چې کله دې انسان وفات شي قبر کې کېښودلی شي دغه صورت د سره حاضر شي یو نوراني چهرې کې په هغه وخت کې د ده پکارېږي چې کله بیا نکیر منکر راشي د ده سره سوال جواب کوي په هغه سوال جواب کې هر انسان بیا ډېر زیات وارخطا کېږي هغسې خلک چې بیا نکیر منکر دې نه تپوس وکړي من ربک رب دې څوک دی کمزوري ایمان والا چې بیا د الله جل جلاله عبادت او بندګي صحیح طریقې زما رب ته چې بیا ورته منډین وکړه دین مې څه دی ما ورته دین مې ته دا به ذهن کې دی چې ما دی نه زه به د تعریف وکړم دلته به خپل رب ویم دی به ما خلاص کړي دی به ما له عذاب رانه کړي دی به بیا ما ونه وهي هر څه عذاب چې د الله جل جلاله د طرفه مقرر شوی وي د ده سوچ دی چې دی به بیا ما له عذاب نه راکړي نو هغسې ورکړې صورت یا بیا چې په هغه وخت کې زموږ په کار راځي د نکیر او منکر سوال جواب کې بیا موږ سره اسانتیا کېږي زموږ د طرفه بیا سورت ملک زموږ جوابونه کوي د نکیر او منکر په هغه سوال جواب کې بیا موږ پاس کېږو د پاس کېدو د پیل کېدو د خوشحالۍ د غم پته هغه چا ته لګېدلي چې څوک امتحان ته ناست وي او په امتحان کې بیا دته پته نه لګي چې ما کوم سوالونه یاد کړي دا خو په هغه پاته کې راغلي نه دي بیا دته پته لګي چې اوس بیا زما رازونه یې رپي چې اوس به دې کې څه لیکم ما خو چې څه یاد کړي وه خو دې کې نه یې راغلي یو ورکوټې صورت زموږ سره به دومره مینه کوي زموږ سره به دومره مدد کوي نو د قرآن عظیم الشان نه ټول قرآن عظیم الشان بیا څه وایو قدرمندو په بیا بیا مبارک شهر کې ټول قرآن عظیم الشان ته داسې ودرېدئ په مینې محبت باندې ودرېدئ موږ سره ډېر زیات پکې بیماران هم ولاړو ما بوډاګان بزرګان هم پکې ولاړو هغوی پکې د ودرېدې نشو په ناسته باندې کړی دی الله جل جلاله دې ته په ناسته باندې د ولاړې ثواب ورکړي قدرمندو په دې وخت کې بیا هم وخت نه اخلم یو بل ښکلی ماشوم هم زموږ د دې مدرسې حاجا یو ښکلی ماشوم ښکلی اواز دا الله جل جلاله د دې هم په عمر کې تقوا کې په هر څه کې برکت واچوي الله جل جلاله دې زموږ شاګردان مخکیني اوسني راتلونکي ټول خپلو مشرانو ته نیک عمله نیک صالحه قرآن خوان دینداره لوی کړي چې کوم کشران دي الله جل جلاله دې زموږ د ټولو مشرانو ته نیک عمله لوی کړي په دې وخت کې زه ماشوم او ستاسو وړاندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم زمات سجانا تفسير ديت القرآن زمات سجانا تفسير ديت القرآن فلا
Tadi sih loh. Bukan September, bukan September. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ډېر ښکلی اواز ډېر ښکلی نعتیه کلام د غمجن محمد زمان هغسې شاعر چې د حضور علیه السلام په دربار اقدس کې ډېر زیات نعتخواني کړې وه ډېر ښکلي نعتونه یې لیکلي وو الله جل جلاله دې د هغې دربار هغې درجات بلند کړي انسان دی څه ګناه خطا ته شوي الله جل جلاله دې ورته پې قلمداد راکوي قدرمندو څومره چې راغلي تاسو د الله جل جلاله د پاک کلام په خوشحالۍ کې په اختتام په ختم خوشحالۍ کې راغلي الله جل جلاله دې تاسو د خپلو د پردو د ټولو غمونه په خپل زمان کې وساتي الله یې ستاسو د ټولو کورونو کې
مینه محبت امن خوشحالۍ برکتونه اتفاق اتحاد را نازل کړي. قدرمندو وخت هم ډېر نه اخلو چونکې شپې هم دي ستړي هم یې ګرمي هم ده نو بلنه ورکومه چې هغې باندې هم بیا ناوخته کېږي. بلنه ورکومه خپل هغه مهمانانو ته چې د هغې نعتونه الحمدلله صرف په بادل کلي یا صرف پېښور یا صرف KPK کې نه په ټول پاکستان کې اورېدلی کېږي بلکې پاکستان کې نه الحمدلله هغې له الله جل جلاله دومره عزت دومره شهرت ورکړی چې الحمدلله د پاکستان نه بهر هم خلک هغې سره مینه ساتي. دوستان محترم هغسې طریقه باندې چې الحمدلله موږ له دلته تاسو له هغسې خو ناکفانان راولو چې هغې سره صرف موږ نه بلکې ټول خلک مینه کوي. الله جل جلاله د دې هم په عمرو کې تقوا کې بچو کې هر څه کې ورته الله جل جلاله برکتونه واچوي. زه بلنه ورکوم په دې وخت کې زینت مجلس اشعار الشعراء مداحان مصطفیٰ فخر خیبر پختونخوا بلبلان چمنستان محبوب خدا عشاق مجتبی حضرت ہدایت شاہ صاحب صاحب تا او د هغوی سره ملګری شاهد الله شاهد صاحب ته چې راشي ستاسو وړاندې د حضور علیه السلام نعتیه کلام پیش کړي. زموږ دا مجلس نور هم منور کړي ډېر ښکلی کړي ښایسته کړي. هدایت شاه صاحب صاحب شاهد الله شاهد درود شریف و محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډېر محترم ورونو دلته راغلي قدردانو مېلمنو او د ډېر مبارک او غیرتي پیغمبر عاشقانو او امتیانو د ټولو نه مخکې الله پاک دغه ناسته لپاره وګرځوه. بیا قاري صاحب محترم ستاسو زموږ په مخ کې د الله پاک هغه مبارک الله دې هغې د ویلو تاسو ته د اورېدو بدلې او سلي دنیا په آخرت کې راکړي. زما د ورور جناب حضرت مولانا محمد آصف تاسو ته د دغه وخت په مناسبت سره په ساده الفاظو کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. د هغې نه علاوه دې مجلس ته ډېر ښکلي ښکلي خلک د طریقت خاوندان او شریعت خاوندان چې هغه علما دي د هغې نه زما مراد جناب حضرت مولانا پیر طریقت رهبر شریعت جناب سید روح الله شاه باچا صاحب هغې تشریف فرمالي. الله دې هغې ته ستاسو زموږ د دعاګانو دپاره او د دین د خدمت دپاره دراز عمر نصیب کړي. او بیا د دغه جومات باني جناب حضرت مولانا مزمل شاه صاحب الله دې د هغې په عمر کې ډېر خیر او برکت واچي. نن هغې نشته هغې په افغانستان کې او د هغې هغه محنت الحمدلله موږ تاسو ټول الله دې د هغې په عمر کې خیر او برکت واچي. او جناب قاری شهاب صاحب او محمد آصف صاحب چې د دغه باغچې کوم خدمت کوي په هماغه طریقې سره الله دې دې لم بدلې او صلې دنیا او آخرت کې ورکړي. تاسې زما ورور جناب حضرت مولانا قاری فرمان الله صاحب چې ستاسو زموږ په مخ کې په ښکلي انداز کې کلام پاک تلاوت کو ختم یې کړ. الله دې دې لم خیر ورکړي. نورونو انشاءالله ډېر
थे अल्लाह ने स्वासो जमुंद टूल पके नसीबों की आमीन आमीन हमने रोनो कसो कोई के पर दुनिया की जन्नत की दरवार नदा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा न खुदे मरना योसल वरो रसवा सदा आदा दो शरीफियां पर मोहब्बत सल्लल्लाहु كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Inshallah